وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عند حرکت کې چراغلی دي چې کله التقاء د دوه خطانانو وشي وجب الغسل غسل واجب. خطانان دا تسنیه ده د خطنه. ختن ستوي د حشبې د پاسه چې کومه پرده ده هغه پردې لري کولو ته ختن وای. صحیح شو. ختان د پردې د لاندې چې کمزې سرمنې لاندې غوسې کې او پاتې شي ته ختان وای. څه ورته وای؟ ختان. دا ختان د ښځې هغې له خفض وایي، هغې نم پرده غوڅی، او هغې ښځې له خافظه وایي ځواد سره خفض. او یا تقریبا ورته خطانان ویل کېږي، لکه قمرین، شمسین، نور خو یو دی، خطان یو دی او خطانان ورته تقریبا ویل کېږي. نو مسله دا ده چې کله ملاقات د خطانین وشي نو غسل واجب دی. دا یو اختلافي مسله ده، پخوا اختلافي وه، اوس اختلافي نه ده. صحابه دور کې اختلافي وه چې اکسال موجب د غسل دی او که نه دی. اکسال څه ته وایي؟ ادخال وشي بغیر د انزال نه، ادخال وشي انزال نه بغیر اخراج وشي، دا موجب د غسل دی او که نه دی. چې ادخال وشي نو التقاء د خطانین وشو که نه. د انصارو صحابو رایه دا وه چې اکسال موجب د غسل نه دی، او د مهاجرینو صحابه رایه دا وه چې اکسال دا موجب د غسل دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ. امام طحاوي واقعه ذکر کړې ده. زید ابن ثابت جمعات کې ته چا تپوس وکړو چې اکسال موجب د غسل دی که نه؟ هغه ویل نه. یو سړی موجود و، هغه ډایرکټ عمر رضی الله تعالی عنہ ته لاړ چې زید ابن ثابت خو خلکو له فتوی ورکوي چې ادخال خالص بغیر د انزال نه دا موجب د غسل نه دی. وی الی رای ولی هغه سړي ته ویل چې ته ګواه اوسه چې زما په مخ کې فتوا ورکړه. زید ابن ثابت یې راوسته، سړی پرې ګواه شو چې دا فتوا ورکړه. وی ولې دې فتوا ورکړې ده؟ دا دې کوم ځای نه؟ وایي دا مې د ترونو نه اورېدلې ده. ترونه دې څوک دي؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پلان کې دا انصار مشران صحابه یو. هغوی نبی علیہ السلام راووته چې تاسو ولې داسې وایئ چې اکسال موجب د غسل نه دی، غسل دپاره انزال ضروري دی. هغوی خپل دلیل ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما الماء من الماء، اوبه د اوبو نه دي. انما الماء دا اول اوبو نه د غسل اوبه مراد، دویم اوبو نه منی مراد. انما الماء یقینا استعمال د اوبو، من الماء من اجل خروج الماء، وجه د وتلو د اوبو نه د انزال، دا موجب د غسل دی. اکسال صحابو کې اوس مسله اختلافي راغله. نو عمر رضی الله عنه ته چا ویلې دې مسله کې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه تپوس وشي چې هغوی څه وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصې ته چې خپله لورې وه عمر رضی الله عنه هغې له خبر ولېږه چې دې باره کې تاسو څه؟ هغه ورته یې ما ته پته نشته، داسې کله نه دي شوي. ام المؤمنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ نے تپوس
چې دې باره کې تاسې څه وایئ؟ هغې ورته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکسال کړی دی او بیا یې غسل کړی دی. فعلت انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا، ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړي بیا غسل کړی دی. اوس خبره پاتې نه شو اختلاف ته چې دا مسله راغله نو دا اتفاقي ده چې اکسال دا موجب د غسل دی. لکه تاسو به پوه شئ نو دې اول کې دا دلیل دی. اوس خو اختلاف نشته. فإنما الماء إن الماء من الماء دا هغې دلیل دی بلکې هغې دوه جوابه دي. بیا یو دا ده چې ان الماء من الماء د ابی ابن کعب رایه دا ده چې ان الماء من الماء دا منسوخ دی. ناسخ ورته دا ده اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، دا ورته ناسخ. او ابن عباس وی انما الماء من الماء دا حالت د احتلام باندې حمل دی چې سړی ودی نو تش خوب وګوري نو دی باندې غسل نه کیږي. غسل په کله کیږي چې کله بلل وګوري، وضو وګوري، لندواله ازار. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت اذا جاوز الختان وجب الغسل فعلت وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنه. وبه قال حدثنا النادم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان وجب الغسل. قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه اذا جاوز الختان وجب الغسل، وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه رضي الله عنهم والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل. باب ما جاء ان الماء من الماء، یقینا وبد وبونه دي دا هغې خلاف باب هغې کې دا چې اکسال موجب د غسل دی، دلته وایي انزال موجب د غسل دی. ان الماء من الماء. وبه قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها. یقینا الماء من الماء رخصت په اول د اسلام کې، ثم نهي عنها بیا د دې نه منع، د دې رخصت نه منع وشو. دا ابی ابن کعب د رای مطابق دا انما الماء من الماء دا منسوخ شو. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وان لم ينزل. اگر که انزالي ونشي. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي بن الجحاف عن عكرمة عن ابي بن الجحاف عن ابي الجحاف عن ابي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما الماء من الماء في احتلام. انما الماء من الماء په احتلام کې یادای دا بویغه نګورئ اذا التقى الختانان وجب الغسل دا په ویخي حکم دی، او انما الماء من الماء دا خوب حکم دی دغه یادای. قال ابو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث الا عن شريك. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحه وابي ايوب وابي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وابو الجحات اسمه داود بن ابي عوف وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحات وكان مرضيا. ابو الجحاب مرضیان مقبول راوی دی، مرضیان معنی پسندیده راوی دی. بابن پی من یستیقظ و یرا بللا ولا یذکر احتلام، سړی راوی شي او په پرتګ لوندواله وګوري او احتلام خوب نه یاد، احترام خوب نه یاد.
دې کې څوارلس شقوق دي، احتمالات. لوندواله وګوري او یقین د منی وي چې دا منی دی، یا یقین د مزی وي، یا یقین د ودی وي. درېش یا شکی په منی او ودی کی، یا شکی په منی او مزی کی، یا شکی په مزی او ودی کی، او یا شکی په درې وانو کې چې دا منی دی که مزی دی که ودی دی. څو شو؟ وشو. او یا احتلام ورته یادی یا ورته نه یاد. یعنی دوه تفوق کې ضرب ورکې څو شو؟ څوارلس. دی بعضو کې چې کوم دی چې منیو کې یقیني چې دا منی دی که خوب ورته یاد او که نه یاد په دې کې دغه دی. او بعض ځایونه کې چې شک نو په هغې کې احتیاطاً غسل پکار دی. او چې یقین و چې مزي دي، یقین و چې ودي دي، نو دې کې بیا مزي او ودیو کې غسل نشته. الکه تاسو په خبرو پوهېږئ که پې نه پوهېږئ، نو دا دریو هر یو خپل خپل حکم دی. الکه منی او مزی او ودی کې څه فرق دی؟ منی سخت دی او سپین دی او د دې نه بچی پیدا کی، او د منی او د خروج نه وروسته اندام مخصوصه کمزوری شي او بوی داسې لکه د اوړو بوی. دې کې وروسته مسلې راځي، ځکه درته اوس تعریف کوم چې دا پلید دی او که نه دی پلید. او مزید هم کلک دی، اندام مخصوصا نه کمزوری کوي، بوی نشته، او دا د ملاعبت په وخت کې پیدا کیږي او دا د کمزورۍ نه ښیي. او ودي نرم اوبه دي، اندام مخصوصه په دې کې محفوظي. دا د منیو د اخراج دپاره لاره هواري او اسانه پیدا کوي او د ډېرو امراضو نه بچ کېدل کوي. دې ته ودي وایي. مزي او ودي دا مواجب د غسل نه دي. دې په خروج سره اودس لازمیږي او جامې پې پلیتېږي او غسل پې نه واجبېږي. او مزیو سره جامې هم پلیتېږي، منیو سره غسل هم واجبېږي او اودس هم ماتېږي. وایه ورپسې. قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. سړی په پرتوګ باندې لوندوالی وګوري او احتلام یې نه یاد. نبي علیه السلام ورته یغتسل غسل به کوي. وعن الرجل یرى انه قد احتلم. هغه سړي باره کې چې احتلام یې وشي خو ولم یجد بلله، پرتوګې لوند نه یو احتلام یې، قال لا غسل علیه، غسل پې نشته. قالت ام سلمه و یا رسول الله هل علی المرأة ترى، ښځې باندې هم دا کار شته چې غسل پې شته چې داسې وویني؟ قال نعم ان النساء شقائق الرجال. ښځې خو د سړو په شان دي. شقائق نظائر الرجال، امثال د سړو دي. سړو چې کوم کیفیت دی، دو قسمه کیفیتونه. ښځه او سړی د یو جنس د لاندې دوه نوعې دي. په بیا ښځه بیل صنف دی او سړی بیل صنف. کوم څیزونه چې د نوع خاصیتونه دي، هغه خاصیتونه سړي کې هم شته او ښځه کې هم شته، ځکه نوع کې دواړه شریک. او کم خاصیتونه چې صنف پورې خاصي، نو د ښځې صنف والا خاصیتونه هغه سړي په صنف کې نشته، او د سړي د صنف خاصیتونه د ښځې په صنف کې نشته. النساء شقائق الرجال، امثال د سړو دي، یعنی نوع کې ورسره شریک دي. خصوصیات د نوع په د سړو په ښځه کې موجودېږي. ام سلمې تپوس وکړه چې ښځې داسې کار وکړي احتلام یې وشي او بلل وګوري لوندوالی، نو ښځې هم احتلام کېږي؟ او خو د ښځو احتلام کمي. ولې د ښځو د احتلام آله دننه ده ډېره نه متاثره کېږي، او د سړي د احتلام آله بهر د متاثره کېږي. بیا وجه دا ده
چې ښځو کې اگر چې شهوت زیات دی خو بدن مرطوب دی، رطوبت پکې زیات دی. رطوبت د وجې نه مطلب هغې احتلام ډېر نه کېږي، او د ښځې په نسبت په سړي کې خشکي زیاته ده، خشکي د دې وجې نه احتلام یې ډېر کېږي. او په سړي کې چې احتلام ډېر کېږي دا د کمزورۍ نه ښایي. تکړه خلک چې د هغې احتلام کم کېږي یا نه کېږي، دا د دماغو د کمزورۍ علامه وي. تاسو یقین وکئ چې دلته موږ سره یو طالب و او هغه واده کړی، ما به ډېر دغه تنګاوه به مې چې کور ته ځم او هغه به نه ته. یقین وکړه بیا ما ته طالبانو ویل چې دې غرمه کې ویده شي او راپاڅېږي غسل کوي، تشناب له منډې ویو د شپې هم بس د ورځې 2 کرته دته د غرمه کې مو ته احتلام کېږي چې سترګې پټې او درې احتلام. زه پوه شوم چې دا سړی چې کوم دی ټیک نه دی، چې دا کور له نه ځي نو دې کې څه مسله ده. نو بیا ما ورته داسې چلو کې چې علاج وکړم. آی پلان کې حکیم له تللی وم، پلان کې خدای په حکیمانو باندې ګرځېدلی چې خدای یو کار نه کوي نو حکیم او طبیب څه کولی شي؟ هېڅ یې ونه کړه، بس ده کې رجولیت پیدا نه شي. همداسې و ډېر به م تنګاوه، خو اخر لاړه. دا ډېر وخت وروسته زه خبر شوم، چا راته وویلې چې بس کور کې دلته چې واده کړی و هغه ښځه یې پرې طلاقه کړه پلار، او د بل رور یې په نکاح. مال خدای دې دې ښه کړي. دله و ځان شهیدول پکار دی چې ځان شهید کړي. هغه وخت کې امریکا وه که نه، ما چې دی مخامخ وس ورځي او بد دا میدان خو وګټي که هغه ته بیا هغه ته لاړه. هلته خو یې بهادري ونه کړه چې دلته بهادري چې د مرګ نه نه وېرېږي، خو بهادري سړی کولی شي. یا به ښه بهادر شي او یا به ښه جنت ته لاړ شي. اوسه پورې ژوند دی. تاسو یقین وکړئ چې دا ډېره کمزورۍ دغه یې که نه. خدای دې د دې نه تاسو وساتي، د دې خجالتیان. دلته یو کس دی لږ وخت کېږي واده یې کړی دی او ما ورته صحیح بس ما صفا خبرې به راته کې، بس وایي صفا خبرې غوږ کې راته چې کار خرابه دی. نه ما ورته سمه خبره راته وکړه، په دې زه نه پوهېږم، زه ساده سړی یم. صفا خبرې راته وکړه، پوه شم زه چې ډیزاین دی. نو ما ته ویل که څه دم درهایي، ما زه یو څو ورځې به زه دمونه در شړم انشاءالله. هلته خدای وهلی وم چې دله مې دمونه ورشړل. دا خدای خو زه نه وم وهلی، دله مې خواستې مال چې دی تکړه شي، کېدای شي بعضې سړی بې همت دی چې همت ورته. بیا مې ورته وویلې چې داسې چلو که یو دعاګۍ راوړه چې زه پرته لیکل وکړم. حضرت تھانوي رحمه الله یو دغه ذکر کړي چې دا ولیکم پې درته. هغه پلار یې بیا 12 هګۍ راوړه. تاسو په خدای خیر وکړئ. جوش هګۍ وې، جوش ما دې 2 مې یادې کړې، وایي نه ډېرې ښې دي چې ډېر ښه شي. خدای دې ملګري خو باسي. نه بیا ما پې ورته لیکل وکړه، خو بیا خو مې تپوس نه دی کړی، ځکه دم نه وروسته به تپوس نه کوې، کېدای شي وایي چې نه یم ټیک شوی نو بیا ورسره زه کړې. تاسو یقین وکړئ چې داسې قصې دي. تاسې په خدای یقین وکړئ دا یو غټه خجالتیا ده. نو ښځې ګوره دا احتلام ورته راځي. اوس سوال دا دی چې ام سلمې دا تپوس څنګه وکړو؟ بل یو روایت کې هم راځي، مشکات شریف کې تاسو ویلي دي چې ام سلیم دا تپوس وکړو. نو ام سلمې دیکه کړه چې دا څه بې شرمه خبرې ته کې ښځې دې وشرموئ. هلته خو دې دا ویلې اوس دلته خپله تپوس وکړه دې روایت کې دا شرم نه دی؟ جواب دا دی نه، دا شرم نه دی. ام سلمې د سړو په ام سلیم د سړو په مخ کې تپوس کوو او پوه شي نو ځکه دا بده خبره دې ته ښکاره شو. او ام سلمې خو ځان له د چا نه تپوس وکړه؟ د خپل خاوند نه. د خپل خاوند نه ځان له ځای کې تپوس کول دا خو څه بده خبره، خو څه شرم نه دی. نو ځکه دې دا بده ونه ګڼه، هلته هغه بده وګڼله چې داسې څوک کوي. تاسو په خبره پوه شئ.
نو پچیشا قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى دلة أنه يغتسل وهو قول سفيان وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. الله باب ما جاء في المني والمزي مني ومزي بارك الله حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي منیو کې غسل دی او مزیو کې او دست دی بس دا مسله ده. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد قال حدثنا حسين الجعفي عن زيدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي. نبی علیہ السلام نے د مزی بارہ کې تاسو کو فقال من المزي الوضوء ومن المني الغسل. مزیونه باودس کې او د منیونه باغسل کې. یو بل روایت کې دا د مشکات شریف کې تاسو علی رضی الله عنه وی مقداد په واسطه مې تاسو کو په مکانت ابنته عندي ځکه د نبی رسول الله لور ما سره ونه ما ته حیا راتله مقداد ابن الاسود مې ورولې کې چې تاسو دلته خپل مې تاسو دام کې دې چې لقد سألت ما تاسو کو په واسطه سره او دام کې دې چې دو ځله تاسو یو ځل په واسطه د مقداد سره او بیا برای راست تراقص پکې نشته وای. وفي الباب عن مقداد بن الاسود وابي بن كعب رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المدي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. بابن په المزي سی وسو باب د بیان د دې کې چې مزي جامع ته ورسیږي جامه په ککړې شنه سبا کې نو مزي پلیت دي جامه بوینځي وینځلو کې دومره شدت نشته یو ځل دی وینځه او لګ دی وس به خلم کافي ده. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن الصباك عن ابيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المدي شدة سهل بن حنيف وي زبا مخامخ کېدم د مزیونه شدت معنان تکلیف سره څنګه تکلیف وو فكنت اكثر منه الغسل ما بغسل ډېر کوم مزي برانه لګ لاړو بس غسل به مې کوم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ته مې دا ذکر وسلت عنه هغه مې ته په فقال انما يجزك من ذلك الوضوء تا دس کافي دی کنه قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب مني سبقم چې کپڑے ته مې ورسي قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء کافي دا چې ترا واخلي یو لپد وبو او پتن زه هبي صوبکا او ته په کپڑے وینځي ترم کیا په وکي هيڅ تران نو اصحاب منو چې ته وګورې چې دا وبدي ته ورسېدې بس دا کافي ده کنه تاسو په خبره باندې پوه شئ به دومره کافي ده. نزهم زمونږ احناف په مذهب دار چې دلته نزه په معنا د غسل خفیف سره غسل خفیف وکړي نو دا کافي ده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق من المدي مثل هذا وقد اختلف أهل العلم في المزي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئ النسخ وقال أحمد أرجو أن يجزئ أو امام احمد وی زما دا امید د چې کافي کې د ناز ترم کیا په وبو یعنی غسل خفیف. بابن فی المنی یصیب الثوب باب د په بیان د دې کې چې منی جامع ته ورسیږي دا مسله اختلافي ده چې منی طاهر دی او که نجس. د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد رائے دا ده چې منی پاک او وینځل کېږي با نو امام شافعي صاحب وایي که ونه وینځل شي خیر دی او امام شافعي صاحب وایي صرف پر کافي دی
او امام احمد به وینځل کېږي با او دا وینځل کېدلې د طهارت دپاره نه دي، د نظافت دپاره چې طبیعت یې نه مني. امام مالک او امام ابو حنیفه وایي مني نجس دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ، په د مني د تطهیر دوه طریقې دي. که لامدی نو وینځې به صفا، او که وچي نو بیا فرق هم کافي دی. فرق دې ته وایي، دې ته دا ځای ککړ شي وچي، دې ته فرق څه سیلول فرق. صحیح څه اصل کې داسې ده چې دې باره کې حدیثو کې څو الفاظ راغلي. غسل راغلی دی، څه فرق هم راغلی دی، حق هم راغلی دی، حق هم راغلی دی، حق نزح هم راغلی ده، قلس هم راغلی دی، قلس. صحیح دا ټول الفاظ راغلي دي. نو بیا پکې احناف دا تطبیق کوي چې دا فرق د وچو دی او دا غسل چې کوم دی د لمدو دی. هغوی هلکه پرې پوه شي که پرې پوه نه شي. نو زمونږ مذهب دا راشي مني پاک. شافعي صاحب وایي چې پاک دي. دلیل یې څه دی؟ دلیل یې دا دی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جامې وینځلې، په فرق مې وکړه، فرق او فرق او فرق که چېرته نجس وی نو دی به وینځلې وی، غسل به یې کړی وی. نو چې فرق وکړو نو معلومه شوه چې دا پاک. عقلي دلیل یې څه دی؟ عقلي دلیل یې وایي دا مني اصل د پیغمبرانو دی. پیغمبر ټول انسانان د منیو نه پیدا دي. پیغمبرانو که دې ته موږ نجس وایي نو دا به وایي چې اصل د پیغمبرانو نجس دی. دا خو بېدبي ده. هلکه پرې پوه شئ. زمونږ دلیل دا دی چې هغه روایت دي چې هغې کې غسل راغلی دی او بلا ډېر غسل پکې راغلی دی. یو خو دا دی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي نبي علیه السلام جامې مې وینځلې او لمدې وې او نبي علیه السلام مانځه ته ووتو، د غسل منیو ځای مې وینځه. او د ام حبیبې نه معاویه رضی الله عنها، د معاویه رضی الله عنه خور وه، د هغې نه یې تپوس وکړو چې نبي علیه السلام به هغه جامې چې مجامعت به پکې وکړه په هغې کې به یې مونځ کوو. نبي علیه السلام ام حبیبه ورته آو اذا لم یکن فیه اذن، چې نجاست به پکې نه و، یعنې منی به پکې نه و. منی ته اذان نجاست ویلې، معلومه شو چې نجاست. بیا حناف وایي لکه څنګه چې اصل د انبیاو دی، همدارنګې اصل د فرعون او د حامان او د دې کافرانو اصل هم دی. بل ماشوم چې د مور په خېټه کې 4 میاشتې پورې کلمو نه خوراک کوي، د کلمې نه او حیض او د هغه وینه ورته منتقل کېږي. دا خو ټولو ته کېږي تر پیغمبران. بیا به دا وایي چې پیغمبرانو خوراک دی او شی دی، نو دا شی دی، دا هم پاک دی که نه؟ دا خو څوک قول نه کوي که نه. لکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شو، دا ضعیفه خبره ده. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن حماد بن الحارث قال زارت عائشه رضي الله عنها زيد فامرت له بملحفه صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل اليها وبها اثر احتلام. عائشه او مېلمه راغی، فامرت له بملحفه صادر حکم یې ورته وکړ، زیړ هغې باندې ویده شو، احتلام شو. فاستحیا ان يرسل اليها، حیا دې سړي له ورله چې څوک ورولېږي او بیا اثر الاحتلام یې اثر د مني وي. فغمسها بالماء، دا ټوټۍ په اوبو کې د بوټه کړه، ثم ارسل بها عایشې ته. فقالت عایشې ورته لما افسد علینا، ولې به مونږ فاصله کړه صوبانه کوو. انما کان یکفي، دا ته کافي وه ان یفرکه چې موږلی و باصابع په ګوتو. وربما فرکته من صوب، او ډېر کله ته ما موږلي دي د نبي علیه السلام د جامې نه باصابع په دې ګوتو زما. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان واحمد واسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئ الفرق وان لم يغسله. وهكذا روي عن منصور عن ابراهيم عن حماد بن الحارث عن عائشه رضي الله عنها مثل روايه الاعمش. وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وحديث الاعمش يصح. وبه قال حدثنا احمد بن معين قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث
حسن صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق وإن كان دا حدیث د فرق مخالف نه ده. وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل مستحب دې سری ان لا يرى على ثوب اثر په کپړو اثر پاتې نشي د څه فرق به کوي چې اثر پاتې نشي نه پاتې نشي. قال ابن عباس المني بمنزله المخاط منی د مخاط په شان دی ګړنګو په شان د پوزي د وګو په شان فامته عنك ولو باسخرتن ځان نه لری کا اگر که په سرګړي په دغه یې سرګړې نه سرګړې پیژنې لوخه د لوخي په دغه باندې لری کا بابن په جنب ینام قبل ان یغتسل جنب ودشي مخکې د غسل نه جنابت په وړي فورم غسلونی کې ودشي دا اتفاقی خبره ده چې ود کې دې شي سبدي پکې نشته. قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. نبي اسلام بود کېدو د بجنوب او غو سره به لاس نه لګاوه. قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه. قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد من الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا قبل ان ينام وهذا يصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث الترمذي والثوري وغير واحد ويرون ان هذا الغلط من ابي اسحاق. باب في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام. باب د بیان دا دس کې جنب ته چې کړه اراده د خو کې چې خو د شو چې د کېږي بیا او دس وکې نو دا غوړه ده طبيعت به برابر شي کمه چې کم بدن کې راغلی هغه به پوره شي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنوب. آیا ود کې دې شی او زمونږ چې دې جنوب یا او د نام اذا توزع 14 او 10 نم د غسل دغه مسلم او بخاری دواړو کې روایت ده چې دا 10 نه مراد 10 او 10 د منزله چې څنګه کوزوي لغوي نه ده مراد وضوء شرعي مراد. الله وفي الباب عن عمار بن عائشه وجابر بن ابي سعيد وام سلمة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه احسن شيء في هذا الباب والسقو وقول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام توضا قبل ذکر اراده او کې جنب جودي شي او دسته کې مخکې د دینه جودي شي دا مسنون عمل دی او فائدې دي. درود شریف اللهم صل علی